چرته په ټي وي کې یو ډمې له طلاق ورکړي. په دې اخبارونو کې وګورئ یو حال جوړ د یو مولا بیان پراشي چې طلاق شوه دی، د بل بیان پراشي چې فقه جعفریه کې وایي چې نه دی شوه، د یو پیر صاحب بیان په هغه ورځ راغلی د لوی پیر بیان چې دا ډم او ډمه ډیره ښه جوړه ده او مولیانو ته اپیل کومه چې دا جوړه مه کنډوه وایي. لوی پیر ته په شرمونو شرمېږئ. په پاکستان کې خو 70% طلاقیان دي. تاسو په دې پښتنو کې وګورئ یو بل ته आवाज کې چې د خدای زویا وای کنه وای، که خدای راولي رانه به اخلاص نکي، که پیغمبر راولي رانه به اخلاص نکي، خبره د پاسه وای خزه به پدری کانی طلاق ساتم. د دې خلقو نکاح شته؟ خدای راولي رانه به اخلاص نکي، سړی کافر شو. چې کافر شو خزه په طلاق شو، خزه ته جدا شو. اوس دې ک بیا کلمه وي او مسلمان شنو دې خزه سره به بیا نکاح تړي. نو کتا سودا سي د فتوا ورکول شوقيان یې نو راشي کنه دا د پاکستان سربه چې دي د دې طلاقيانو خو یو هم نکاح نشته. د چا خزه چې په کلب کې پردي سړی سره غډيږي او خپه خپه تړلي داغي نکاحي. د جمعې په ورځ د دې اخبارونو دا د منس پانه وګورئ دا زن طلاق او نکاحونه شته. مولا د خدای په قهر واوړی چې د خدای قهر موي چې وموي لکه دمنه سواړی او دمنه سواړی داغه دلک نکاح خزه به کروڑونو خلق تار ورس خو ده. دا زمون ملک شو. عشری نظام چې زمون ملک څو وخت راشي نو مونږ نه به موزیان جوړي او موزی لر شي برشي نو په خواره ورندار برشي. آدم دې غریب د چاته آیا نکیږي ورپسې شي خزه په طلاق شو، خزه په راشو چې هغه طلاقی درته وخمه چې د فتوی ورکول خوند کی. تاسو کې ایمان وی، ایمان درکی وی او واقع ځان ته مفتیان وایي نو غریب دم دې د چاته آیا نکیږي نو د مولیانو په مخ راغسته. بل دا چې د طلاق و مدار په الفاظو ده، په دې الفاظو کې حال وی، ماضی وی، استقبال وی. اوس ابیله خبره ده چې د امام ابو حنیفه مذهب دا ده چې طلاق په غصه کې کیږي. باید سړی راشي جی په ځان پوه نه شوم او سخ غصه کې مو خزه ته مې وای چې یو دوه درې ما لاړې بیړه د غر کړ ولولې چې مال بغیر د غصې نه څوک خزه پریدي چې غصه شوی نه ورته تاسو به خزه پریدي خو غصه شنو طلاق ولا ورکی کنه څه چلو شنو طلاق ولا ورکی کنه. یوا دویمه خبره ده چې کبه اختیار او به اراده دی د خلین اوته چې یو دوا درې نو دا خزب مغلظه شي او مغلظه دی توای چې دا به ترغه پورې تا ته نه روا کیږي چې ترسوې بل میړه نه کړي او هغه بیا طلاق کړي نه او بیا تا نکاح کړي. یا دام پختنو دستور ده مړه کزه درالم نو خزه په پدری کانی طلاق ساتم د سی وی کنه او ورشي بیا چې ورشي نو خزه پدری کانی طلاق شو. دا مغه تغلیظ ده چې به حلالینه به دا خزه دته نه روا کی. نو د دې وجنا دې خبرو کې ډېر احتیاط کوئ. اوس طلاق ټکه مونږ څه پیژنو د دې پښتنو خزه ملا چرته بچ پاتې دي ها خبره د پاس زب طلاقی سارا روانم کور سره د روان دي دم رګیره ابل مرګی ته زب طلاقی کبه می پری خاو
نو طلاقی ما پدری کانو بی طلاق سات ته په ګیره دی اور لکه نو خاصه خبره کاوه اور نږدې شم مالک په توپه ولګېد خزه خو د طلاق شو کور دی وران دی زما خزه داسې اسانه نه ده مولوي صاحب چې به طلاق شي اده سره به څه چل کې نو خپه نه شئ مونږ بیړي غرقه ده مونږ لا سب چرته تاسو په ایمان ووایئ چې خبرې د پاسه درې کاڼي غورځئ که نه خبرې د پاسه وایي چې ښځه به طلاق ساتم که نه خبرې د پاسه وایي چې ښځه را باندې خور او مور ده او که نه د خور او مور ده سزا تپوس وکړه په درې کاڼي طلاقه په درې کاڼي طلاق دی چې ووایې دا ښځه درنه داسې بیله شوه چې تر څو یې بل مېړه نه یې کړی تا ته نه راوکړي نو زمونږ ښځې لا سمې کم ځای دي اما سره یو طالبو سبق یې وی نو ما ته وی چې مولوي صاحب زمونږ د مشرانو کې هم چېرته کافر تېر شوی دی مال ډېر خدای خبر چې کوم نسل کې مونږ مسلمانان شوي یو دا ګند خو را روانو ویل ښه دا زه اوس پوه شوم مال ولې وی ما کې کله کله د خر رګ ټوپ ووي نو وی ما چې دا چل څه دی خو دا را کې هغه کافر رګ را روان دی نو عزیزانو ټول په مونږ کې دا ټول په مونږ زمونږ ښځې زمونږ اولاد زمونږ طرز معیشت ټول پلیت او مردار مونږ سره په دې علاقه کې ډېر خلک اوسي درې طلاق یې ورکړي دي او بیا دې بله مسئلې ته جوړ نه و نو ښځه یې راولېږله نو په ښځه یې زه دوکه کولم چې مولوي صاحب هغه پلاني ځای کې هغه شیخ غوندې نه و هلته لاړم او هغه سره مې نکاح وتړلو بیا هغه طلاقه کړم او زه رالم اوس مې ته دې خپل مېړه ته راواکه زه یې دوکه کول یو ورځ راله بل مالخورې داسې چل دی چې ما خپله چاته نکاح کړې نه او په ډولۍ کې مې نه یې ورکېنولې نو منم یې نه زه به دې ور نکاح کوم وی هغه تیلیانو مالک یا کابل مولا چې دی وی هغه مې نکاح مال د کابل مولا کابل کې نکاح تړلی شي دا د پاکستان د مولا کار دی زه یې دوکه کولم دا زمونږ ملک دی دا زمونږ سړي هغه شی ونه شو د هغې نه پس تم د هغه سړي 4 بچي وشو تېرو ورځو کې مې یو بچی ولیدو یو بنګالي نه د لاس د کرخو کې ما یو شی زده کړی چې ارامي او حلالي دا کرخې او بنګالي ما ته چې دا کرخې داسې دا سړی ارامي او چې دا داسې نو دا حلالي دا غالک پر مخ راغی لاس مې ولا وکتو چې مې کتو د بنګالي خبره رښتیا وه ما دا واقعي ارامي دی ځکه چې بې نکاح شوی اسې نه چې اوس مانځه نه وروسته تاسو راشئ چې زمونږ لاس وګوره آرام کښېنئ حلالي او ارامي به په قیامت کې پته لګي